دا راته ووایه چې یو کس تا نه 1,58,000 روپو الیکټریک بایک واغستو دی به دا بیټري څونه وخت چارج کوي او دغه بیټري به د دپاره 100 کیلومیټره فاصله کور کوي سر پلس یا ایکسټرا بیټري دی سره وي 3 موډز دي او بل چې کوم دی تاسو مطلب فرست موډ کې چلوي نو هغه به تاسو له چارج هم زیات چارج به زیات کو فرق پکې راشي نو ډېرې مصري چرته میلاویږي. زه خو خاص کر سپیشلی دا وایم ستاسو د ترجمان ټي وي په دغه باندې وساتت سره وایم چې ان شاء الله زب ما سره به سپیر پارټس هم ملاویږي ما سره به سرویس هم بهترین سرویس مصري به هم د سره وي بالکل براز. دا صرف په کیش باندې دي که نه انسټالمنټس کې هم ورکوئ. بسم الله الرحمن الرحیم. دا خیبر ترجمان ټلویزیون قدرمنو کتونکو السلام علیکم. سنگرخان ما او دا وخت په پیښور کې په تاکال کې موجود یم. پروفیسر امین دلته کې د موټر سایکل یو بارګین کول او کړی دی دغه تفصیل ستاسو مخې تک دما چې دی سره کم قسمه ګاډي میلاویږي او بیا داغي قیمتونه څه دي زی تفصیلات مونږ سره وګورئ. قدرمنو کتونکو دا چې ما سره ولاړ دی نو دا پروفیسر امین دی دلته کې دا روزګار شروع کړی دی په دې حوالې ورسره څه خبرې کوو. امین صاحب اول خو ته ډېره مبارکي وایم یو ډېر ښکلی کامیاب کاروبار د شروع کو. سنگر جان صاحب تاسو ډیره مننه. الله پاک ته تاسو خوشاله او باد لري. موږ چې څنګه په خپل تعلیمي فیلډ کې څومره مطلب خدمات دي دغه نن سبا د ټولو نوجوانانو ته یو میسج ورکوم چې تاسو تعلیم حاصلوي خو هغه صرف دې مقصد د پاره نه چې صرف تاسو د سرکاري نوکری سوچ په ذهن کې اچولې وي. سرکاري نوکری د ذهن نه وباسئ او خپل روزګار طرف ته راشئ. بېشکه تاسو یو وړوکی کاروبار نه سٹارټ والی په الله باندې یو توکل وکئ او ان شاء الله زه تاسو ته امید درکوم. ما ته وګورئ ما یو سٹارټ واغشتو ما دا ونه ما خپل بچو ته دا وی چې تاسو بزنس وکئ ما نوکری کړې ده بس بل وختو اوس تاسو دې بزنس ته راشئ او زه امید لرم چې ان شاء الله زه به یو کوالټي سرویس د دې ټول روډ او د ټول علاقې د پاره به زه یو کوالټي سرویس دی ته ورکوم او د دې وخت چې کم خاص ضرورت ته هغه د الیکټریک بایک درته وای چې تاسو سره صرف د موټر سایکل یو روزګار هم شروع کړه کم قسمه ګاډي بدلته کې ملاویږي دلته یو خدا دا چې مونږه لکه کیش پیمنٹ باندې سګاړو پروګرام زمونږ دا چې زیاتره اوس کم پروګرام سٹارټ ته دا د کیش پیمنٹ ته ګاډي سره کم قسمه دي. دا مونږ د یو ایویان کمپنی لاهور نه مونږ د دې یو ډیلرشپ غشته دي دا هدایت صاحب د دې مالک ته او دغه رنګ منیجر صاحب ممتاز حسین صاحب دغه سي حسیب صاحب شرافت صاحب او رمضان صاحب دا د دې کمپنی خاص کسان دي. دوی نه تاسو ډیلرشپ واغسو ګاډي سره کم دي ګاډي مونږ سره دا ټول چینا میډ دي چینا او دا ټول ایویان دغه دي د دې خپل نمونه دي د کې جای دي دا په پټرولو چلیږي په اوبو چلیږي په څه چلیږي دا صرف او صرف په چارج چلی الیکټریک ګاډي دي نه پدې کې د کلچ ضرورت شته نه پدې کې د موبایلو ضرورت شته نه د تیلو ضرورت شته کلچ ته او دې کې کم نشته. اوس ته یو سوال بل کوم دلته کې چون کې زیاتره روایت او یا زمونږ د کلچر دا دی چې کم د عام په پټرولو چلیږي دغه ګاډي خلک اخلي. ستاسو د آیډیا ذهن ته څنګه راغله چې یاره دلته کې زه د الیکټریک بایکس کار شروع کم؟ یاره دا آیډیا زما په دې وجه باندې چې یو خو چې غیر چاپیره زه وګورم پلوشن دومره ډیر دی هر طرف ته دا پیښور کې خاص کر بالکل د انسان نظر نه لګي د ورځې داسې ښکاری ته به چې شپه ده د څه د دې پلوشن د وجې نه نو ما وی چې یو خدا دا چې پلوشن یو لویه مسله ده د دې مسلې دپاره چې خلک د الیکټریک سایډ ته راشي او دا شی خلک اپناو کې ټیک ته یو ځل خرچه ده بیا خرچه نشته او دا به یو ډیر ښکلی چینج راولي چې زموږ د معاشرې نه دغه لکه دا پلوشن وغیره ختم شي. صحیح ده. ښه دې کې ستاسو مین د پلوشن کنټرول دغه مقصد و. ښه دا راته ووایئ چې د دې ګاډي قیمت څو دی؟
دی کی جی مختلف گاڑی دي لکه د سونه سو پور دی دی تاسو سره چې کوم اویلیبل 1,58,000 نه سٹارټ دي او دا تر 2,80,000 پورې پدې کې گاڑی شته خو د مختلف سپیسیفیکیشن دي د انجن د بیټری د بیټری او د موټر د دې هغه دغه دی رینج دی. قدرمنو دا د امین صاحب زوی دی محمد حسن چونکه دا بدلته کې دا روزګار بده چلی نو د سره هم څه خبرې کو حسن دا راته وایا چې یو کس تانه 1,58,000 روپو الیکټریک بایک واغستو دی با دا بیټری سونه وخت چارج کوي او دغه بیټری وبره د لپاره 100 کیلومتره فاصله کور کوي. جی دا د کی چې کوم دی مطلب مختلف یو ورکوټو کې چې کوم دی سلور بیټریان راځي بیا چې دین لږ غټ دی هغه کې بیا 15 بیټریان راځي بیا هغه نه چې کوم غټ دی هغه کې شپږ بیټریان راځي او د دې د چارجینګ ټایم چې کوم دی تقریبا 4 to 5 hours دی کنه 4 to 5 hours کې دا چې کوم دی پوره کیږي او بیا چې کوم دی مختلف رینجونه دي مطلب غټ گاډي د موږ سره دا T11 ولاړ دی دا چې کوم دی 90 90 100 پورې چې کوم دی یو چارج کې کیلومتر جی کیلومتر او جی 100 کیلومتر جی جی او جی او دا موږ سره چې کوم دی دا چې کوم سره ولاړ دی د N7 نوم دی دا نوې ماډل دی کنه دا چې کوم دی تقریبا 70 80 پورې چې کوم دی مایلیج کیلومتر ورته خطر تو وایا سر پلس یا ایکسترا بیټری دې سره وی کنه بدایو بیټری بده کې سره کوي بس دې کې دا یو بیټری وی ایکسترا ور سره نه وی څنګه جان صاحب دا داسې دا چې چونکه اوس 0 ساعت دی د یو چارج باندې خدا چلی خو دا ګورنمنت پروګرام دا دی چې مونږه بعد د چارجیبل سټیشن جوړو مختلفو ځایونو کې په دې روډ باندې څنګه چې د پېټرول پمپ دی دا سه بد دی چارجیبل سټیشن جوړیږي نو الته که مثلا یو کس بیټری براخلې بس الته چاته چارج کم شي بس نږدې سټیشن کې هغه لک چارج کی لک ټیم کې چارج کیږي او زب بیا په مطلب پکې تللی چې کوم دی کار روان دی او ان شاء الله دې کې بوس کوم دی فاست چارجینګ راځي څنګه چې پېټرول فیول سټیشن دی دا خلک چې پېټرول چي دغه سه بهر یو د دې خپل سټیشن جوړیږي او فاست چارجینګ به کنه مطلب گاډو کې چې څنګه اوس راغل سټیشن اشتل د پېښور کې مشه اسلام آباد حسن د دې په مزل سپیډ کې او د نور عام ګاډ د موټر سایکل سپیډ سیریز فرق پکشته او جدا خو د چې کوم دی دا اوس مطلب چې کوم ورکوټي کنه هغه اوس مطلب د دې سپیډ چې کوم دی 54 55 پورې دی پر کیلومتر پر غنټه او جبل دی چې کوم دی موډ جی 3 موډز دی کې پیلنی موډز کې چې کوم دی مطلب 32 سپیډ دی بیا چې کوم دی دویم موډز کې 45 وی بیا تھرد موډ کې چې کوم دی بیا د سپیډ مطلب 54 ری دغه سي غټ گاډي چې کوم دی دغه بیا سپیډ زیات شي 60 65 ته لاړ شي او د دې حساب سره د سپیډ او بل چې کوم دی تاسو مطلب فرست موډ کې چلوي نو هغه به تاسو له چارج هم زیات چارج به زیات کوي څومره چې تیز چلوي او مطلب څومره بل دی کې دا موټر دی چې څومره دی باندې ویټ زیاتیږي موټر له زور ورځي نو هغه حساب سره بمدا چې کوم د چارج مطلب زیات خوري زیات پخوري او چې څومره مطلب سپک 2 کسان بګینی مطلب اوس په 3 کسان کینو نو هغه حساب سره بیا د چارج زیات خوري او سنگل کس چې کوم دی ګرځي نو بیا به چارج کوم دی دا هغه حساب سره زیات صحیح ده ها د اغینه علاوه د دې د مرمت کو فرق پکې راشي نو د دې مصری چرته ملاويږي د دې کمپنی چې کوم دی هر یو شهر کې خپل مستانی هغه چې کوم دی تاسو مونږ به کوم کسٹمر مونږ نه پای کلی مونږ باغی نمبر هغه لور کو او هغه به کوم دی کور ته ورزي او کور کې به کوم دی د دې کوم سرویس کوي هغه به ته پیسې اخلي کنه او سرویس چې کوم دی پیسې شته دی بل دا چې کله وارنټي کی سرویس پیسې ډیر لګي د سرویس پیسې کمی دي او دې د سرویس نومینل چارجز کم نه خېدي دومره ډیر نه دي چې یعنی مثلا اپچا برډن جوړ شي او بل دا چې کمپنی والا دا یو داسې ټرند کسان ساتلی هغه موږ سره ټول سانه شوروم دی اغیله کانټیکټ نمبر ورکړي هر کمپنی خپل امین صاحب جی دلته کې خو کومګه ته چرته گاډي بریک لوز شي کنه چاته ودرو یرا کاکا یا خانجیدار لا ټیټ کا جی بس هغه ټیټ کیو بس روان شوته جی د دې بس حساب کتابي دا چونکه پروګرام نوې پروګرام دی او ان شاء الله ډیر کامیابی سره روان دی دغه سی بدی سره هر ځکه تقریبا په نږدې سټیشنو کې ټول تقریبا ځان سره سرویس سټیشن دغه د پاره مرمت د پاره پروګرام شته زه خو خاص کر سپیشلی دا وایم ستاسو د ترجمان ټي وي په دغه باندې وساتت سره ویم چې ان شاء الله زب ما سره با سپیر پارټس هم ملاويږي
ما سره به سرویس هم بهترین سرویس مصری به هم د سره وي. بالکل به را سره خو زبردست دا یو ښکلې خبره وکړه. ان شاء الله ښکلې خبره دې وکړه. صحیح ده. د هغې نه علاوه امین صاحب د دې به زه وایم چې د زما څه خپل سوچ دی چې د دې به د اکسیډنټ چانسز هم کم وي که نه؟ جی بالکل ځکه چې دې ته تقریبا مخې ته یو سیف ګارډ غونته دغه پروګرام شته سیف ګارډ هم دی او د دې خپل یو کنټرول سپیډ دی. کنټرول سپیډ یې دی هغې کې خو چې څونه دی دغه زور ورکوې نو بس الوزي. جی جی بالکل چونکې زیاتره په روډونو باندې ډیر زیات رش دی او کته د بایک د چلولو د فاست چلولو کوشش وکړي زیاتره اکسیډنټ چې کم دی د دې وجې نه کیږي چې الته په روډ رش دی او زیات سټوډنټس خاص کر د کالج سټوډنټ چې کم دی هغه موټر سایکل زیات تر فاست چلی دیګه دا کوالټي ده چې دا دومره فاست سپیډ تا نشي اوړېدلی. نو هغه چې کوم دی مطلب ایکسلیټر خپل اپریدي چې تاسو لږ شان بریک اونې صحیح ایکسلیټر خپل لګ شي مطلب هغه ایکسلیټر بیا نه لی او جی لکه هغې په یو خپل سپیډ دغې نه اوړي نو او جی د هغې نه علاوه دا ټایرونه یې هم ماته هغه نورو نه لږ ډبل ښکاري او جی دغه سلیپ کېږي به هم نو او چانسز به یې کم. بالکل جی ټیوبلیس ټایرونه یې دی کی او جی صحیح ده. ډېره ښکلې آیډیا هم راوړه ښکلې کاروبار هم دلته کې راوړو یقینا چې د پلوشن لحاظ سره د ایکسپنسز لحاظ سره د هغې نه علاوه د اکسیډنټس حوالې سره ډېر زیات پروټیکټیو څیزونه دي دا الکتریک بایکس. زه خو ګورنمنت سایډ ته دا وایم چې دې سره भरपूर تعاون په دې شیز کې پکار دی چې داسې دکاندارانو باندې هیڅ قسم ټیکس نه دی لګول پکار په ټیکس کې ورته چوټ پکار دی چې ورکی او نور داسې چې د دې کم ضرورت دي چې ورته پوره کی او ګورنمنت ور سره لکه څنګه پنجاب ګورنمنت لګیا دی او غي د پنجاب د پارا سټوډنټس ته یو سبسيډي ورکړي دا څنګه صوبایي حکومت لم پکاردار چې دی خاص کر د سټوډنټس د پاره یو داسې پروګرام دغه کی چې اغي ته لکه مطلب دا د ګورنمنت په سایډ باندې یو سبسيډي ملاويږي نو دا سکوټیز چې کم دی پاکستانوم ورته پروګرام شروع کی او ور سره لګ ډیسکاونټ وغیرہ چې کم دی د ګورنمنت د سایډ سره وکي. امین صاحب اخري پوښتنه د نکومه ک دا پروګرام سو ګوري او د دې پروګرام په وساتت سره یو سړی تاسو لیدل تک راځي دا غیر لپاره به سپیشل ډیسکاونټ سونه وي. زما خدا اراده ده چې ان شاء الله فری هیلمټ پم ورکوم سیټ کور بم ورته ورکوم او دینه علاوه چې څه هغه جایز ډیسکاونټ کیږي سونه لکه وای چې به خپل خبرونه رستو کېږي نه کنه بس ډیسکاونټ داسې دی چې دا 1000 نوالی تر 5000 پورې زما ان شاء الله دا ډیسکاونټ ان شاء الله ورکو د گاډي پورې دا او دغه پورې دا هغه نه علاوه سيزونه بوله فری ورکوي ان شاء الله بالکل. هیلمټ او چې کوم د دې دا کوري بایک کور دی باقی دار چې سکه سم شکایتي ان شاء الله غبا فوري به هغه حل کیږي سکه سم مسله به دي ته ناراضي او دا به هغه زما کسٹمر به خپل دا محسوس کی چې واقعي سلمان آټوس کمپنی چې کم دی دا د ټولو نه یو بل سوال مې ذهن تراله دا صرف په کیش باندې دي کنه انسټالمنټس کې هم ورکوي؟ دا کیش باندې دي ټول کیش دي. دینه پس زما د انسټالمنټ پروګرام روان دی او هغه ان شاء الله ډیر زر به هغه شروع شي. او جی امین صاحب د کتونکو ته خپل نمبر وایا که څوک د آنلاین معلومات کوي تاسو وتاوي تاسو څوک وتاوي ودیسه مشاهده نمبر هوایا 0335 96 12 352 96 12 352 جی صحیح ده. قدرمنو دغه نمبر د حسن نمبر دی تاسو د آنلاین یعنی په ټلیفون باندې هم د دې معلومات کولای شئ د بایکس په حواله سره او دغه تفصيلات موږ تاسو مخه ته راوړل. یقینا چې زه خو ډیر زیات تعریف ته د اقدام د کومه چې پولوشن به ور سره کنټرول شي دا غي نه علاوه ډیر زیات اخراجاتو کې به کمی راشي پټرول اچول نشته دی دا غي نه علاوه مرمت هم پکې دا سن راځي نوی گاډي دی. حسن دا تاسو دا زه کم ځای کې دا تعدد کم تاکال وای دا تاکال پایان دی ته وای بي ار ټي سټیشن نه لګ مخه او دې سایډ نه چې تاسو راځي نو چیز یې نه چې لګ را مخه شي نو اپوزټ چیز اپوزټ سایډ ته زموږ کوم دی دا لوکیشن دی تاکال پایان بي ار ټي سټیشن د دې گرین فارمیسی سره نږدې گرین فارمیسی سره ټچ گرین فارمیسی سره بالکل نږدې ټیک تا خوشاله اوسئ جی خوشاله اوسئ